د قرآن 3 نزول شوي دي. یو نزول د قرآن د ذات د باری تعالی نه شوی لوح محفوظ ته. دویم نزول د قرآن شوی د لوح محفوظ نه اسمان د دنیا ته. او دریم نزول د قرآن د اسمان د دنیا نه شوی د ښکته ځمکې ته په نبي علیه الصلاة والسلام باندې لږ لږ نازل شوی دی په 30 کاله کې بقدر ضرورت، چې څه واقعه به راله څه خبره به راله د هغې مطابق آیاتونه به الله تبارک وتعالی نازل کړو. نو د قرآن 3 نزول شوي دي او دا 3 واړه نزول د قرآن چې دا د رمضان المبارک په میاشت کې دي. دا 3 واړه نزول د رمضان المبارک په میاشت کې دي. د قرآن نزول خو پرېږده وه، الله تبارک وتعالی چې څومره آسماني کتابونه په پیغمبرانو نازل کړي د هغې ټولو نزول په رمضان المبارک کې شوی دی. کو هغه د ابراهیم علیه السلام صحیفې دي، کو په موسی علیه السلام تورات دی، کو داود علیه السلام باندې زبور دی، کو په عیسی علیه السلام انجیل دی. څومره آسماني کتابونه چې د دې ټولو نزول د رمضان المبارک په میاشت کې شوی دی. رمضان المبارک په میاشت کې یو خبره به دا وکړئ چې د قرآن تلاوت په زیات کوئ. د قرآن تلاوت په زیات کوئ، ځکه الله تبارک وتعالی د دې میاشتې او د قرآن د یو بل سره ډېر جوخ نسبت ګرځولی دی. د قرآن 3 نزول شوي دي. یو نزول د قرآن د ذات د باری تعالی نه شوی لوح محفوظ ته. دویم نزول د قرآن شوی د لوح محفوظ نه اسمان د دنیا ته. او دریم نزول د قرآن د اسمان د دنیا نه شوی د ښکته ځمکې ته په نبي علیه السلام باندې لږ لږ نازل شوی دی په 30 کاله کې بقدر ضرورت، چې څه واقعه به راله څه خبره به راله د هغې مطابق آیاتونه به الله تبارک وتعالی نازل کړو. نو د قرآن 3 نزول شوي دي او دا 3 واړه نزول د قرآن چې دا د رمضان المبارک په میاشت کې دي. دا 3 واړه نزول د رمضان المبارک په میاشت کې دي. د قرآن نزول خو پرېږده وه، الله تبارک وتعالی چې څومره آسماني کتابونه په پیغمبرانو نازل کړي د هغې ټولو نزول په رمضان المبارک کې شوی دی. کو هغه د ابراهیم علیه السلام صحیفې دي، کو په موسی علیه السلام تورات دی، کو داود علیه السلام باندې زبور دی، کو په عیسی علیه السلام انجیل دی. څومره آسماني کتابونه چې د دې ټولو نزول د رمضان المبارک په میاشت کې شوی دی. یو خدا چې د رمضان المبارک په میاشت کې د قرآن تلاوت زیات کوئ، او دویم دا دی چې د تراوو پابندي کوئ او په تراوو کې ضرور ختم کوئ. ګوره یو تراوی ځان له سنت دي او په تراوو کې قرآن اورول اوریدل دا ځان له سنت دي. نو که یو سړي تراوی وکړي خو په تراوو کې د قرآن ختم اونکو، یو سنت ادا کو خو یو سنت نه پاتې شو، یا په تراوو کې ختم وکړو او بیا نورې تراوی نه کول چې زه ما ختم کړی خبره خلاصه، نو بیا هم یو سنت وکړو خو دویم سنت یې نه څه شو پاتې شو. نو قرآن په تراوو کې ختمول دا ځان له یو سنت دی او تراوی کول دا ځان له سنت دی. نو انشاءالله چې څه کال بم په تراوو کې ختم کو انشاءالله. زمونږ جماعت کې هر کال د تراوو د اوږدو تراوو ختم کیږي او ورسره دوره تفسیر هم کیږي. الله تبارک وتعالی دې قبول کړي. نو دغه طریقه به انشاءالله برقرار ساتو. بعضې خلک وایي یاره اوږد ختم کو، یاره څوک نه کوي، نو څوک نه کوي، دا دې په خپله نه کوي، نو وایي څوک نه کوي. ته څوک څه کوي؟ ته بل چا د زړه نه څه خبرې، خو دې په خپله نه کوي، نو مړه وایي څوک تراوی نه کوي. صحیح شو؟ هلکه ته چې نه کوي نو مه کوه، خو بخ مه وایه که نه، بل ته رکاوټ مه جوړېږه که نه. اوږدې تراوی وکئ، کو په ولاړه نشي کولی په ناسته باندې وکړه. ناسته خو کولی شي که نه،
او چې په ناست هم نشي کولی عذر ته تر ډېر زیات دی نو رکاوټ مه جوړېږه د بل چا دپاره د بل چا دپاره رکاوټ مه جوړېږه بس ځان له بل ځای تراویح وکړه خو وایي انشاءالله وایي تراویح به کوو خیر دی یو ورځ پکې شریک شو که بیا دې سمې نه راځي مه راځه خو رکاوټو مه جوړېږه نو چې تا په رمضان مبارک کې د قرآن یو ختم وکړو نو لکه څو ختمونه چې دي په غیر رمضان کې وکړل اویا ختمونه دي وکړل اویا ختمونه څوک کولی شي څوک کولی موږ په کال کې یو ختم نه کوو نو رمضان مبارک کې د قرآن یو ختم وکړو ګوره چې تا اویا ختمونه په غیر رمضان کې وکړل نو چې په رمضان مبارک کې مونږ یو ختم په تراوو کې وکړو او یو ختم ځان له وکړو چې دا دوه ختمونه مونږ خامخا وکړو یو په تراوو کې او یو ځان له نبی علیہ الصلوۃ والسلام بم په رمضان مبارک کې د قرآن تلاوت ډیر زیات کو حدیث مبارک کې راځي جبریل امین براتو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره به په رمضان المبارک په میاشت کې قرآن تلاوت کو یو روایت کې راځي جبریل امین به ورته اورو بل روایت کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام به ورته اورو نو محدثینو لیکلي دي دور به کو دور داسې چې جبریل علیہ السلام به نبی علیہ السلام ته قرآن اورو او نبی علیہ السلام به جبریل امین ته قرآن اورو نو په هر میاشت کې به نبی علیہ السلام د جبریل امین سره یو دور کو خو چې کب آخري رمضان د نبی علیہ السلام نو نبی علیہ السلام د جبریل امین سره دوه دوره وکړو دوه ختمه وکړو نو چې کله دوه دوره یو سره وکړل کنه نو نبی علیہ السلام راغی فاطمه رضی الله تعالی عنها وی فاطمه داسې معلومیږي چې زه درنه جدا کېږم بابا ولی ځکه چې ما سره نبی علیہ السلام په هر رمضان کې یو ختم کوي زما سره جبریل علیہ السلام په هر رمضان کې یو ختم کوي او په دې رمضان کې را سره دوه ختمه وکړو معلومیږي دا چې را روان رمضان ته زه نه رسم او بیا داسې وشوله چې را روان رمضان راته نبی علیہ السلام د دنیا نه تشریف وړی و نو د دې نه معلومه دا شوه چې د رمضان المبارک په میاشت کې د قرآن تلاوت څومره ثواب لري جبریل امین به راته د نبی علیہ السلام سره به دور کو په رمضان مبارک په میاشت کې نو دا مې درته وي چې د قرآن تلاوت په د رمضان مبارک په میاشت کې ډیر زیات کوئ چې ټیم درته میلاویږي د قرآن تلاوت کوه د ورځې یو سپاره ویل خو ډیر آسان کار دی کم از کم د ورځې یو سپاره تلاوت کوه بیا نبی علیہ السلام وفرمایلو وی وهو شهر الصبر دا رمضان مبارک د صبر میاشت او وصبر ثوابه الجنه او د صبر بدله صدا جنت الله تبارک وتعالی فرمای د صبر بدله جنت او د رمضان مبارک میاشت د صبر ده نو رمضان مبارک میاشت د جنت میاشت د جنت د تلو میاشته دا د صبر میاشته د سار نواله تر ماښامه پورې د ځان د اوبو نه صبر کړی دی د خوراک نه صبر کړی دی د خپلې بیبي نه د ځان صبر کړی دی نو چې د دې دریو څیزونو نه د ځان صبر کړی دی نو د کنځلو نه به هم ځان صبر کړي د غیبت نه به هم ځان صبر کړي د چوغلۍ نه به هم ځان صبر کړي د بدو ردو ویلو نه به هم ځان صبر کړي بعضې خلک د دې دریو خبرو نه ځان صبر کړي د خوراک نه د سکاک نه او د خپلې بیبي نه خو د غیبت نه او د دروغو نه ځان نه صبروي حالانکه نبی علیہ السلام فرمایي وایي دروغ او غیبت دا دوه څیزونه داسې دي چې دا د انسان روژه ماتوي محدثینو د دې مطلب دا لیکلی دی چې د روژې ثواب ختموي
نو د سهار نه واله تر ماښامه پورې خو دې روژه نیولې ده خو د غیبت نه دې پکې ځان ونه ساتو د دروغو نه دې پکې ځان ونه ساتو دیو چې نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي ډېر روژهدار داسې دي چې د لوږې تږي نه ورته ماسیوا بل څه شی میلاو نه شو ټوله ورځ یې روژه نیولې ده خو صرف لږ ورته میلاو شو ثواب ورته میلاو نه شو ولې روژه یې نیولې ده خو دروغ وایي روژه یې نیولې ده خو غیبت کوي روژه یې نیولې ده خو کنځلې کوي روژه یې نیولې ده مونځ او دس پکې نه کوي دا یې نشته دی نو نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي دا د صبر میاشت ده نو چې په دې کې د خوراک نه ځان صبر کړی د څښاک نه ځان صبر کړی دی د بیبي نه دې ځان صبر کړی نو د غیبت نه به هم ځان صبرای د چغلۍ نه به هم ځان صبرای د دروغو نه به هم ځان صبرای بل ته د تکلیف رسولو نه به هم ځان صبرای زمون خلک څه کوي هلکه وایي روژه پې لګېدلې ده څه پې لګېدلې ده روژه پې لګېدلې دا روژه په هغې چا لګي چې هغه روژه نه نیسي صحیح شو روژه په هغې چا لګي چې هغه روژه نه نیسي او چا چې روژه نیولې ده که نه هغه د تندې نه مري خو روژه نه ماتوي هغه د لوږې نه مري خو روژه نه ماتوي نو چې دی ځان صبر کړی دی نو د کنځلو نه ځان نشي صبرولی دا دومره تکلیف ځان ته ورکوي نو کنځلو نه ځان نشي صبرولی غیبت نه ځان نشي صبرولی خو دا روژه په هغې چا لګي چې د هغه روژه نه وي صحیح ده که نه نو دا د صبر میاشته او الله تبارک وتعالی فرمایي ان الله مع الصابرین زر صبرناکو ملګری ما زر صبرناکو نو چې الله دې ملګری شو نو پاتې څه شوله چې الله دې ملګری شو نو بیا پاتې څه شوه دا جنت خو د الله دی د جنت نعمتونه خو د الله دي او الله فرمایي زه دې ملګری ما نو دا نعمتونه بیا ستا دپاره دي که نه نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي د رمضان مبارک میاشت ده دا د صبر ده او د صبر بدله چې د جنت دی وشهر المواسات دا د غمخوارۍ میاشت ده دا د غمخوارۍ میاشت ده نو څو خبرې مې درته وکړې د رمضان المبارک په میاشت کې به یو څه کوئ د قرآن تلاوت ډېر زیات کوئ دویم د تراوو پابندي به کوئ دریم په تراوو کې به انشاءالله د قرآن ختم هم کوي صحیح شو او څلورم صبر به کوي صبر کنځلې بدې ردې بل ته تکلیف رسول دا به د رمضان المبارک په میاشت کې نه کوي او پنځم دا دی چې وشهر المواسات دا د غمخوارۍ میاشت ده د څه میاشت ده د غمخوارۍ الله د رمضان المبارک د روژې حکمت هم دا دی دا روژې انسان ولې نیسي دې کې دوه خبرې دي یو دا ده چې د نفس تزکیه پې د انسان کیږي د انسان خواهشات پې ختمیږي نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغې نوجوانانو ته ویلي که نه وی ای نوجوانانو د چا چې طاقت کېږي ځان له نکاحونه وکئ ودونه ځان له وکئ ځکه په واده سره د انسان خواهشات کنټرول شي او که د چا د واده طاقت نه کېږي نو نبی علیه السلام هغې نوجوانانو ته وویل وي تاسو بیا روژې نیسئ نو ډېر هلکان داسې موږ ته ټلیفون کې مولي صاحب ګناه نه رانه کېږي ګناهونه رانه کېږي څه وکړمه نو زه ورته وایم علاج درته نبي علیه الصلاة والسلام ښودلی روژې نیسه څه نیسه روژې نیسه نو د رمضان المبارک په دې روژو سره یو د انسان د خپل نفس تزکیه وشي خواهشات کنټرول شي شهوات ختم شي او دویم دا دی چې د کونډې د یتیم د غریب احساس د سړي سره پیدا شي شهر المواسات د غمخوارۍ میاشت ده چې سړی په ګېډه باندې موړ وي که نه نو دته دا پته نه لګي چې لوږه څه شی دی دته دا پته نه لګي دته د بل احساس نه کېږي او یو ملک قات راغلی و قات سالي راغلی وه نو بادشاه خپه ناست و نو لورې وله راله
وی حضرت ولې خپه یې؟ وی خپه په دې م چې په ملک قادسالي راغلی د خلکو ته ډوډۍ نه میلاویږي، ډوډۍ ورته نه میلاویږي، ډوډۍ وخوري. نو هغې لورې ورته وی چې ډوډۍ نه میلاویږي چې وریجې دې ځان له پخوي که نه. صحیح ده، وریجې دې پخوي که نه، وریجې دې خوري. هغې ته څه پته وه، هغې چاته لوږه لیدلې نه وه نو وی چې ډوډۍ نه چې وریجې دې ځان له خوري که نه. نو زه درته دا وامه چې انسان باندې په خپله لوږه نه راغلي نو د بل پته ورته نه لګي، خو چې تا باندې په خپله لوږه راغله، خپل تکلیف راغی، نو د بل سړي احساس د سړي سره پیدا شي چېرې دا لوږه هم څه زور لري، دا لوږه هم څه زور لري. نو تا د سهار نه واله تر ماښامه پورې چې د روژه ونیوه که نه او وږې پاتې شوې، نو تا سره احساس راغی یاره دا روژه خو ګران کار دی، زه خو نن ډېر وږې شوم، یاره زما په دې ګاونډ کې خو یو یتیم پاتې کېږي، پلار یې نشته دی، نو چې هغه به ډوډۍ څوک راوړي؟ یاره زما په دې ګاونډ کې یو دیاړمار پاتې کېږي او میاشت وشوه د هغه دیاړي نه ده لګېدلې، نو هغه به ډوډۍ چا راوړي؟ دا احساس د سړي سره پیدا کېږي. وشهر المواسات، دا د غمخوارۍ میاشت ده، دا د احساس میاشت ده. نو بل دا به کار کوئ چې د رمضان المبارک کې به په میاشت کې به د ځان سره دا احساس پیدا کوئ. ښه د اوس نه به دا قصد کوو چې انشاءالله زما بچو ته په دسترخوان چې د روژه ماتي په ټیم کې څه پراته انشاءالله دا به د یوې کونډې یتیمانو بچو ته هم پراته دا قصد به کوو انشاءالله، دا به عزم کوو. هسې نه چې زه تو د خپلو بچو سره د روژه ماتي په ټیم باندې قسما قسم خوراکونو ته ناست یو او په ګاونډ کې مې یو کونډه پاتې کېږي، یو غریب پاتې کېږي، یو یتیم پاتې کېږي او په دسترخوان باندې ورته وچه ډوډۍ پرته ده او هغې ډوډۍ ته ګوري او په ژړا شي او اسمان ته سر اوچت کړي چې الله روژه دې راوسته نو زما د بچو نه به دې پلار ناغست. الله د خلکو بچو ته په دسترخوان باندې قسمه قسم خوراکونه پراته دي او زما بچو ته په دسترخوان وچه ډوډۍ پرته ده. په ګاونډ کې مې مالدار سړی پاتې کېږي، هر سړي خپلو بچو له راولي، خو الله زما احساس ورسره نشته. هسې چې د روژه ماتي په ټایم کې زما ستا شکایت الله ته وکړي، زمونږ به څه حالت وي بیا؟ زمونږ په مالونو کې د غریبانانو حق دی، ګوره یاد وساتئ، حق دی پکې د غریبانانو، خپل مالونو به د غریبانانو حق وباسو. نو شهر المواسات دا د غمخوارۍ میاشت ده. نو رمضان المبارک په میاشت کې به دا قصد تر اوس نه کوو چې زما بچي څه خوري، انشاءالله د غریب بچي به هم دا خوري، زما بچي چې څه خوري انشاءالله یتیم بچی به هم دا خوري.